دا ویډیوګان تاسو لیدلی دي کنه ای آی زما دا ویډیو دا بس تاسو ته پته د پوره خلکو وکړه ولا نورم ګوري د ټول نه مخکې خو عزت او ذلت د رب په لاس کې دی. دویمه خبره دا کوم کنه الله چې دا د علماو ابتدایي سټیج سٹارټ شوخه د علماو ابتدایي د دې نه مخکې به شادوګان او خنزیران او پلان ډینګه خو پرېږده اوس ریل کې دا مسلې سٹارټ شوې. اوس چې کم یو عالم یو کس د کس نه منې کوي او ورته چې دا کار دی بد دی نو یاد ساتئ دا ابتدایي سټیجونه سٹارټ شوخه. دا ټول علما به داسې مسلې دا یاد وساتئ. ځکه شیخ ادریس عبدالله وبخي دا غم یو ویډیو ما لیدلی ده خو بس زه تاسو ته نشم شیر کولی مرحوم داسې بجلیګر رحمت الله علیه هغه لږې لږې وي اوس په دا عام شي. بله خبره کم پیج باندې چې داسې ویډیوګانې اینې کو د علماو سره محبت کوئ هغه ریپورټ کوئ دغه پیج د مخې سره ختموئ کو نه که نه را روان نسل نه دی یاد ساته ګورئ عزت او ذلت چې الله چاله ورکوي د چا هغه دادین به د شي اخیستی خو را روان نسل به د ټول تباه و بربادي دا یاد وساته ښه. کو په خبرو شو نبی علیه السلام چا نه دی پرېښې جبریل علیه السلام چا نه دی پرېښې د رب ذات چا نه دی پرېښې او تاسو ته خو پته ده چې دا خبره 2 نمبر ده. نو کم سے کم کو د علماو دفاع کوئ او وایه چې را روان نسل زما بچ شي نو یاد ساتئ د دې علماو څوکې په میډیا دفاع وکئ. ګینې دا اولنی ابتدایي سټیج سٹارټ شو اوس په پکې غیر خلک خبرې سٹارټ کی او د علماو دشمنان خو تاسو ته پته د دنیا پراته دي مسلمانان نه نور هم دي پکې د دنیا بس دغه خبرې به کوي او د وار یو عالم ګډه او د وار یو عالم خبرې اترې به شیر کېږي دا یاد وساتئ. نو را روان نسل زموږ څه دی بس الله دې ملشي. نو هر ځای کې چې داسې پیج نه هغه ریپورټ کوئ د مخې سره یې ختموئ کو نه نو بس الله دې موږ معاف کړي. موږ وایي پښتانو کې ګستاخان شته ګستاخي رسول پکې شته د علماو دشمنان پکې شته او اوس پکې لا داسې ظلم راووتل نو را روان دور به ویني چې صحیح حساب دی. او یا زره پیرې لا اله الا الله ختم واورئ ښه. بخاری شریف کې حدیث مبارک دی کم سے کم یو پیر خو ځان له وکړئ که نه یاره کوزنانې دي کودناري نه دي یار یو پیر خو کم سے کم وکړئ ځان له که نه په شریک هم کولی شئ. بخاری شریف کې حدیث مبارک دی نبی اسلام فرمایي چې یو پیر لا اله الا الله ووي او د مقصد دی چې د الله رضا حاصله کم نو د باندې جهنم مور حرام دی. الله مولا لقار رحمت الله علیه یو واقع راغسه ده د ابن العربي رحمت الله علیه هغه 80,000 پیرې د دې ختم وکړو 80,000 پیرې ختم وکړو او په امید د دې چې الله به انشاءالله بخشش کوي د څوک چې وفات شوي د جمدو دپاره ټولو دپاره دا کولی شي. نو د چې کله 80,000 پیرې ختمونه کړي خو چاته بخلي نو نو ده ته پته ولګېده چې په فلاني ځای کې یو ماشوم دی هغه ته کشف کیږي کشف ورته کیږي دی د هغه خواله لاړی چې کله دی د هغه خواله لاړی الله نو د هغه مور وفات شوې وه او هغه جړل او ویرېد اکدم دی تپوس کو ولې وای زما مور جهنم کې سوځي او دا زکریا رحمت الله علیه هم لیکلی دي ښه وای زما مور جهنم کې سوځي الله. نو دا بزرګ فرمای ابن العربي رحمت الله علیه ما دا ختمونه کړي ما ورته یو وروبه خو په زړه کې د دې مور ته هغه څه ټایم پس په خندا شو او وی چې زما مور الله د جهنم نه بچ کړه الله. نو دغه ابن العربي سے وی ماته 2 فائدې وشو یو خو به ختم زما یقین نورم مضبوط شو د لا اله الا الله باندې او دویم دا چې د ماشوم راته پته ولګېده چې د حق او سچ دی. نو ګوره په یو پیره کلمه ویونکي سره یو پیر چې لا اله الا الله څوک وایي جهنم مور پې آرامیږي نو چې څوک یو 80,000 پیرې ووایي دا د مجرباتو نه بیا ثابت دي ښه. نو کم سے کم یو پیره خدا ختم ځان دپاره وکړئ که نه چې مور او پلار مفات شوي د هغوی دپاره هم کولی شي جمدي یې د ځان دپاره وکئ مور او پلار هم جمدي د هغې دپاره وکئ هغې ته یې وبخئ په نیت د دې انشاءالله چې د دوی به الله څه کوي کامل مغفرت کوي. نو کم سے کم په روژه کې یو پیره 70,000 پیرې دا ختم ووایې په سلام به محمد رسول الله وی. اوس یو کس ته 1000 پیرې وي او محمد رسول الله ته هیر شو نو به یو 100 پیرې بس محمد رسول الله ووایه دا پوره کېږي صحیح ده. نن مې پیرې لا اله الا الله په سلام محمد رسول الله دا به وی.